पैदा गोरे पक्का आशिक रसूल है, इसके कागजात को रिजेक्ट करो, दे चांसलर ته مه پاس کو د کاغذونه واپس کې ځکه چې دا پوخ عاشق رسول دی. هغه ته پوښتنه کوي چې څنګه تاسو سره دلیل ثبوت شته؟ دی ورته څه وایي دی د مدینې ریاست جوړول غواړي. ثبوت یې څه دی؟ ثبوت یې دا دی چې سلمان رشدي چې و که نه دا ګستاخ رسول صلی الله علیه وسلم مبارک و، د نبی علیه السلام په شان کې ګستاخي او د هغې کتاب یې لیکلی و. یو پروګرام کې چې هغه کله په سټیج باندې ناست و، عمران خان خبر شو وای په دې سټیج به زه قدم هم نږدم د سره به کینم هم نه، ځکه چې دا زما د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ګستاخ دی. دا ثبوت ګورئ زمونږ پاکستان حکومت او زمونږ د ټولو میډیا او زمونږ دا څونه اهلکار چې دي دا ثبوت هلته ورکو په انټرنیشنل میډیا دا خبره وچلوله وایي دا کاغذونه وله کینسل کا. او دی بل څه کوي وایي دا د طالبان خوښوي، دی د پردي شوقي دی، دې کرے کو راغې که نه دی به د مدینې ریاست جوړوي. د مدینې ریاست کې څه د الله هر حکم د نبی علیه السلام په طریقه ژوندی کولو. دا ثبوتونه وله ورکړل. اوس ګورئ جي په یو کمره کې 2 موسمه چلی څه چلی دلته وایي د یهودیانو ایجنټ دی، هلته وایي عاشق رسول دی. اوس د دین خپله تاسو را تپوس وکړئ چې بھائی یهودیانو ایجنټ دی که عاشق رسول دی. او ګورئ دا هم درته قسمیه خبره کوم دی کې هر قسمه خلک موجود دي. څه وکړل او وایي د یهودو د نسوارو او د قادیانانو سخت مخالف دی. ولې وایي چې دی قادیاني ته کافر وایي. ټیک شو. دویمه خبر دا ده د اسرائیل په نه منلو کې د ده حکومت ولې لاړو؟ د باندې 100% هغوی دا فورس کو چې ته څه وکړه ته اسرائیل ومنه، د ورته دا نشي کېدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. میا صاحب تاسو عمران خان سره دومره مینه ولې کوئ؟ هر ټیم د هغه سپورټ کوئ، کې تاسو له څه صفت ښکاري؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحمد ونصلي علی رسوله الکریم. په عمران خان کې خو هغوی د صفتونو ډک دی که نه جي. ړومبی صفت یې دا دی چې د هغه ړومبی خبره دا خبره کوي چې د هر نبی دا یو اواز او یو محنت د لا اله الا الله. هر نبی ګوره څه اواز لګولې چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ای خلکو تاسو لا اله الا الله وایئ نو تاسو به فلاح ومومئ. او د عمران خان چې کومه خبره ده هغه وایي د لا اله الا الله وایي د زړه ته کوزه کوي. اوس ګوره جي وایي د تبلیغ دا محنت چې هم کېږي که نه جي یو خو تشې خبرې کول دي نو هغه څه دي وایي معلومات کو معمولات میلانه. دا معلومات په معمولاتو کې راوستل دي. هغه چې د لا اله الا الله دا خبره کړې ده که نه جي نو هغه ړه ته کوزه کړې ده. د لا اله الا الله مقصد څه دی؟ وایي دا د یقینونو تبدیلي ده چې د الله نه کېږي او د الله نه ما سوا د چا نه نه کېږي. هغه وایي ګوره مرګ ژوند څوک ورکوي؟ وایي الله ورکوي. دا د لا اله الا الله مقصد دی. هغه اوس پړه کې راوستی دی. هغه ګوره د چا پروا نه ساتي. او غټه خبره دا ده چې دی پړه کې ورکوزه کړه او د نبي علیه السلام مبارک عاشق دی، عاشق رسول دی. اوس د دې ثبوت څه دی؟ دلته په ټول پاکستان کې د ړومبی نه شروع اواز لګېدلی دی وایي د یهودیانو ایجنټ او د یهودیانو په ټاسک راوستی دی. ټیک شو جي. د هغې ثبوت دا راغی چې اوس د آکسفورډ د چانسلرۍ الیکشن دی. په هغې کې څه خبره وشوه دلته جي دلته چې کوم دا خلک موجود دي چا چې دا اعلان کو او دا اواز یې لګو او دا دعوی کوله چې دا د یهودیانو ایجنټ دی. هغوی څه وایي؟ هغوی په انټرنیشنل او د برټش په میډیا باندې د یورپ په میډیا باندې دا خبره ورکړه. څه خبره ورکړه؟ دا خبره ورکړه